السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ امید دی د الله تعالی نه چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. زه در سره نن یو ډیر مجرب عمل شیر کوم. هغه عمل د معدې د درد په باره کې دی چې یو کس داسې چې هغې ته د معدې تکلیف وي، نو هغه لا پکار دی چې د سحر د لمانځه نه بعد 21 مرتبه د قرآن کریم د سوره آل عمران د آیات 21 ورځې ووایي. انشاءالله د معدې دا کم تکلیف چې دی دا به زر تر زره ختم شي. هغه آیات کریمه د قرآن کریم د سوره آل عمران د آیات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دا آیات دی 21 مرتبه په اوبو باندې دم کی. انشاءالله دا غو د معدې د تکلیف په ختم شي. دویم دا دی چې یو کس وي دا غو په معده کې درد وي، نو د هغه دی دا آیات ولیکي او تعویز دی تی جوړ کی، ځان سره دی کی. انشاءالله دا غو د معدې د تکلیف په ختم شي. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. دا د درېمې سپارې د اخرنۍ رکوع آیات دی. دغه رنګې که یو کس داسې وي چې هغه ته د معدې تکلیف وي، نو سوره یاسین دی د باران په اوبو باندې دم کی. 21 ورځو پورې دا مریض ته دغه اوبه ورکي. 21 نه 11 ورځو پورې مریض ته دغه اوبه ورکي. انشاءالله د هغو د معدې دغه تکلیف به ختم شي. بل دا دی چې یو کس ته د معدې تکلیف وي، نو دا آیات کریمه دی ولیکي، یا دې ته تعویز جوړ کی او یا دې پرې اوبه دم کی. انشاءالله د هغو د معدې د تکلیف به مکمل ختم شي. قل انني هداني ربي الى صراط مستقیم. بل دا دی دا عمل دی وکي که د یو کس په معده باندې درد وي، نو د قرآن کریم د 18مې سپارې د آیات د سوره مومنون د اخرنۍ رکوع دا آیات افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. دا آیاتونه دي یا په اوبو باندې دم کی، هغه اوبه دي وڅکي، او یا دې تعویز جوړ کی. نو انشاءالله دا غو د معدې دا تکلیف په ډیر زر تر زره ختم شي. بل دا دی که د یو کس په معده باندې درد وي، نو هغه دی 2 ورځې 3 دانې د تور مرچ دا راوالي او 21 بار دی پې سوره اخلاص وی، دا دی استعمال کی. انشاءالله دا غو د معدې دا کم تکلیف چې دی دا به الله تعالی زر تر زره ختم کی. دویم عمل د بدهضمۍ دی چې یو انسان داسې وي چې خوراک کوي او هضم یې نه راځي، نو هغه له پکار دی چې د قرآن کریم دا آیات وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دا دی دا آیات کریمه دی په مالګه باندې دم کی او هغه مالګه دی دا وسټي. انشاءالله دا غو د بدهضمۍ دا کومه مسله چې دا به الله تعالی زر تر زره حل کی. بل دا ده چې سوره قدر یعنی انا انزلناه فی لیلة القدر دا دی 11 بار په اوبو باندې دم کی او هغه اوبه دی په خپله باندې وڅکي که په خپله مریض وي، او که په خپله مریض نه وي نو هغه مریض ته باندې دی دا اوبه وڅکي. انشاءالله د هغو د معدې
یعنی د بد هضمۍ چې را څه قسمه مسله ده دا به الله تعالی حل کړي. بل عمل دا دی که د یو کس وي د هغه په خېټه باندې درد وي نو هغه له پکار دا دی چې د قرآن کریم دا آیات والله اخرجکم من بطون امهاتکم دا آیات کریمه دی دا دی په مالګه باندې دم کی او هغه مالګه دی وسټي یعنی هغه مالګه دی استعمال کی انشاءالله دا مسله به الله تعالی زر تر زره حل کی. دویم دا چې یا دی داسې کار وکړي چې 11 مرتبه دی د قرآن کریم د آیات الله لا اله الا هو الحي القیوم دا دی په اوبو باندې دم کی یا یو بل د سکو څیز وي په هغه باندې دا دم کی او دا دی وڅکي انشاءالله دا هغو د خېټې دا کومه مسله چې ده دا به الله تعالی زر تر زره حل کی. بل دا دی چې سوره قصص یعنی د 20مې سپارې دغه صورت او سوره لقمان د 20مې سپارې دغه صورت دا دی په اوبو باندې دم کی او چې کم کس په خېټه باندې درد وي هغه له دې ورکي انشاءالله دا د خېټې دا تکلیف به زر تر زره ختم شي. بل عمل دا دی که اوس یو کس داسې وي چې هغه ته لوږه ډېره کمه لګي نو هغه له پکار دی چې هغه د قرآن کریم دا آیات هو یطعمنی ویسقین دا دی 41 بار دا دی په خوراک باندې ووایي انشاءالله هغه ته چې دا کومه لوږه کمه لګي د هغو دا مسله به الله تعالی زر تر زره حل کړي. دویمه دا دی چې یا دا وي چې بلکل ورته دا لوږه نه لګي نو 21 مرتبه دی د قرآن کریم دا آیات په اوبو باندې دم کی نو انشاءالله او هغه اوبه دی په دغه مریض باندې وڅکئ د هغو دا مسله به زر تر زره حل شي. هغه آیات دا دی ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم. یا دا دی چې د الله تعالی دا نوم یا قویو دا دی 300 مرتبه په خوراک باندې ووایي او هغه خوراک دی بیا وکړي انشاءالله د هغو په لوږه کې به اضافه کیږي چې بلکل د دو زړه ته څه نه کیږي. بله دا ده چې 41 مرتبه دی دا آیات په اوبو باندې ووایي دم دی کی او هغه اوبه دی بیا استعمال کی انشاءالله د دو دغه لوږه به زیاتیږي. دا آیات قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة دا دی اووی انشاءالله دا غو په لوږه کې به اضافه کیږي. اوس یو کس داسې دی چې هغه ته لوږه ډېره زیاته لګي نو د هغه دپاره ډېر اسان عمل دی چې هغه دی د قرآن کریم دا آیات ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون دا دی 11 مرتبه په اوبو باندې دم کی انشاءالله دا غو دا مسله به الله تعالی حل کی. یا دا ده چې 11 مرتبه دی دا آیات په اوبو باندې ووایي انشاءالله هغه ته چې دا کومه لوږه زیاته لګي د هغو دا مسله به الله تعالی حل کی. وفي السماء رزقكم وما توعدون دا دی ووایي او 11 مرتبه دی په اوبو باندې دم کی انشاءالله د هغو دا مسلې به الله تعالی زر تر زره ختم کی. ملګرو که زمونږ چینل مو نه سبسکرایب کړی
زمونږ چینل به سره سبسکرایب کړئ چې دغه شان نورې ویډیوګانې تاسو ته در ورسي. والسلام.